محمود غزنوي صاحب ډېر دیندار او خدای ترسه د خدای ولی و، ډېر نیک او پاک با عمل عالم و. هغه مبارک د بوډۍ د خبرو سره مبارک حیران شو او ډېر متوجه شو. بوډۍ ته وایي څه خبره ده؟ بوډۍ ورته وایي ستا یو بدبخته وراره دی او زه یم کونډه، زما په کور کې یو پیغله تورسل لور ده او ستا د وراره کله کله زما کور ته راځي او زما په کور کې زما د چاردیوالۍ هغه عزت پیمال کړي. زما په کور کې تورسل لور ده او ستا وراره زما کور ته راځي او زما د چاردیوالۍ عزت پیمالوي، یعنې زما حیا اخلي. موږ څه نشو ویلی، د بادشاه وخت د بادشاهي وخت راغلی، خو بادشاه ومړه، په قیامت کې به ستا ګروان او زما لاس یې زما مجرم کړي د الله په حضور کې. که دا د بل چا د کور سړی وي نو دله به پخوا موږ علاج کړی وی، خو د ده علاج موږ ځکه نشو کولی چې د بادشاهي وخت راغلی، د محمود غزنوي صاحب راغلی، دلته به څوک څه ووایي؟ محمود غزنوي ته وایي ومړه، په قیامت کې د الله په حضور کې به د دې جرم سزا به ته خورې، زما لاس او ستا ګروان، ځکه ستا وراره ستا د سلطنت د طاقت په وجه باندې زما کور ته راځي، زما د چاردیوالۍ عزت پیمالوي. سلطان محمود غزنوي باندې د خدای یاره طاري شوه. ابه ته وایي بیا چې کله زما د بدبخته وراره تا کره دې نه بعد راغی، فورا ما ته پیغام جواب ورولېږه. هغې ورته ویل چې زما سوال جواب تا ته رارسېږي نو میاشت به تېروي، ما خواره ستا دربار کې څوک پرېږدي، څومره په مشکله ستا دربار ته ستا خوار ته شکایت ته راغلی. بادشاه خپل خادمان سکیورټي ګارډ او دربارچیان راوغوښتل، شپه یې که ورځ یې هر ټیم چې وي، که زه مصروف یم که فارغ یم، څه ټیم هم دا بوډۍ راغی تاسو ته پیغام درکړو، په هغه ټیم باندې که زه ودې ما د خوبه پاڅوئ، که زه مصروف یم په هغه ټیم زما مصروفیت ته به نه ګورئ، بس د بوډۍ پیغام زما ته راوګورئ ورسوئ. ابه څه ټیم هم چې زما بدبخته وراره ستا کور ته نه راغی، فورا چې کوم دی ما ته پیغام ورسوه. بوډۍ ډېره خوشحاله د دربار نه روانه شوه، لاړه. یو څو ورځې بعد د دې بادشاه وراره د ماښام په تیاره کې د بوډۍ کور ته راغی او د بوډۍ د کور د درشل باندې قدم واړولو او بوډۍ کور ته ورداخل شو. بوډۍ چې دی وکتو ډېره خفه شوه، ډېره غوسه شوه، خو څه ویلی نه شي، د غټ خاندان هلک دی. بورکۍ راواغسته او په تیزۍ سره د کور نه راووتو، هغه پیغله لور یوازې په کور کې پرېښوه او په منډه منډه د بادشاه دربار ته راغله او د بادشاه په دروازه کې ودرېدله او دربارچي ته ویل، بادشاه ته ویل چې هغه هلک راغلی دی بس، او په منډه کور ته روانه شوه. کور ته راغله، دا هلک د جینۍ سره په کوټه کې دی او زبردستي کوي لګیا دی. بادشاه ډېر په تیزۍ سره چې پیغام میلاو شو، تورې راواغسته او د خپل دربار نه په تیزۍ سره د بوډۍ کور ته راغی. خو چې کله راغی بوډۍ ته وایي هلک کوم ځای دی؟ بوډۍ اشاره وکړه دې کمره کې دی. بادشاه ورته وایي شمع مړه کړه، ډیوه او چراغ مړ کړه. بوډۍ پاسه د چراغ یې مړ کړه. بادشاه توره راوویسته، کمرې ته ورداخل شو او په هلک باندې توره وچلوله او هلک یې په کمره کې مردار کړ. او بیا د هغې نه بعد بادشاه د کمرې نه راووتو، توره یې پاکه کړه، بوډۍ ته وایي شمع ولګوه. بوډۍ چراغ بل کړو، شمع یې بله کړه. بادشاه کمرې ته مخ واړوه چې کمرې ته یې وکتل، الحمدلله خدایه ستا ډېر شکر، بس صرف دومره یې وویل. بوډۍ ته یې مخه راوړله، ما له خو یو جام اوبه راکړه. بوډۍ په منډه لاړه او بیا راواغستې، بادشاه په خوله باندې جام کېښود او جام د اوبو یې وڅښلو او د خدای شکریه ادا کړه. بوډۍ ورته وایي د خپل ورور په قتل سو شکریه ادا کړئ، تا چې کوټې ته وکتل او تا د هلک په دې وینو کې ډک پت ولیدو، تا شکر ولې ادا کړ او بیا تا فورا اوبه غوښتې ولې؟ بادشاه ورته وایي راز دی، بس راز یې پرېږده. جینۍ ورته وایي ما ته خپل حال ووایه، د خدای بوډۍ ورته وایي ما ته خپل حال ووایه، د خدای نه ویرېږه، زما په زړه کې دې شک. بادشاه مجبوره شو، سترګې د اوښکو ډکې شوې. بوډۍ ته وایي بوډۍ ما چې په دې کمره کې د هلک ووجلو او د هغې نه بعد ما دې وجلو، تا ته مې ډیوه مړه کړه، دا مې در باندې ځکه مړه کړه. ما ویل هسې نه چې زه دلته وګورم زما وراره دی او زما په دې خپل وراره باندې ترس راشي، رحم راشي او زه په دې توره سست وچلوم یا ګزار ورنه کړم، ژوندی پرېږدم، نو ما شمع مړه کړه چې زما ترس په ده رانه شي، د ده په مخ زما نظر نه لګي. ما شمع مړه کړه. بیا چې کوټې ته ورغلم، وراره مې مردار کړ او بهر ته راووتم، تا ته ما ویل شمع ولګوه، تا شمع بله کړه. ما کوټې ته وکتل، ما شکر ځکه وویستو چې دا زما وراره نه و،
ما شکر په دې وستو چې زما د خاندان مینه لا پاکه ده، زما د کورنۍ او د خاندان مینه ګنده شوې نه ده. یاد ساته. ما ویل که زما د کورنۍ مینه هم ګنده شوه، چې زما د کورنۍ نارینه ګنده شو خو مینه ګنده شوه، خو ما شکر وویستو چې دا زما وراره نو، صرف زما تعلق په نوم د استعمالولو دا زما وراره نو. بوډۍ ورته وایي دا اوبه دې ولې وغوښتې؟ بادشاه ورته وایي راز دی پرېږدې. بوډۍ وایي د دې سپینو ډکو خاطرو که ماته ووایه. بادشاه ورته وایي بوډۍ چې د کمې ورځې نه تا ماته ویلي وو چې زما په کور کې ستا وراره راځي او زما د چاردېوالی عزت پیمانوي. 3 شپې 3 ورځې شوې د هغه ورځې نه په خدای قسم چې ما رزق خوړل بند کړي دي، ما اوبه څښل بند کړي دي، ما 3 شپې 3 ورځې خوب نه دی کړی. زه د الله نه دومره یېرېدم چې زما یو وراره زما تعلق استعمالوي، زما نوم او هغه ستا کور ته ځي او ستا په چاردېوالی کې دننه ستا د چاردېوالی عزت پیمانوي. زه د خدای نه دومره یېرېدم چې په قیامت کې به د دې تپوس زما نه کېږي. د خدای یره غالبه وه. 3 شپې 3 ورځې ما خوراک څښاک نه دی کړی، 3 شپې 3 ورځې ما خوب نه دی کړی. زه د دې موقع په تلاش کې یم چې کله به د دې بدبخته نه انتقام په خپلو لاسو والم. بوډۍ ډېر تږې وه. 3 شپې 3 ورځې بعد ما باندې خپلو شونډو باندې ستا د کور د اوبو جام کېښودو او په مړه خېټه باندې ما ستا د کور اوبه وڅښلې. یاد ساته. داسې خلک دا غیرتمند ده. په دغه خلکو کې حیا وه، په دې کې پښتو وه، په دې کې غیرت و، په دې کې ننګ و، په دې کې ناموس و، په دې کې وفا وه.